اور عرف و تکمیل فی الجرح و تعدیل دے الامام ابی الحسنات محمد عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ او د دې صفحه د 187 المرصد الرابع مرصد رابع فی فوائد متفرقه متعلقه بالمباحث المتقدمه. دا مرصد رابع په فواید متفرقه کې دي، هغه فائدې چې هغه جدا جدا دي متعلق دي په مباحث او متقدمه سره، هغه مباحثونه چې مخکې تیر شوي دي. مفیدة لمن یستفیدو، دا ډېر فایدهناک دي هغه چا لپاره چې هغه فایده اخلي من کتب اسماء الرجال، د اسماء الرجال کتابونه. ویرید اراده لري تنقید الاسانید، یعنی نقد په سند باندې بدرک مراتب الرجال، په موندلو په هغه درجې د مراتبو د رجالو سره، لکه رجال کار چې چا حدیثونه راوړي دي د هغو په اسانیدو باندې تنقید وکړي. وجمعها، او دارنګې جمع د هغې چې دی جمع کړي هغې لره خواص هذا الکتاب، چې هغه جمع شوي په هغې کې خواص د کتاب. نو فلینتفع بها اولو الالباب، نفع د حاصل کې بدې سره خاوندان د عقل. ایقاظ نمبر 4 بیداری څلورمه فی مفارقة بقولهم، چې فرق دی په مابین د دې قول د محدثینو کې چې وایي حدیث صحیح الاسناد او حسن الاسناد، وقول حدیث صحیح حسن. په دې کې څه فرق دی؟ په دې کې اوس فرق دا دی چې بعضې وخت یو سړي صحیح الاسناد نو توثیق د صرف د سند شو، یا حسن الاسناد سند حسن دی، او چې حدیث صحیح وي حسن وي نو هغه اوچته ده، ځکه توثیق د متن او د حدیث دواړو وشو. قولهم، ګوره د علماو دا خبره هذا حدیث صحیح الاسناد او حسن الاسناد، نو دون قولهم دا کم دی د محدثین دی قول نه هذا حدیث صحیح او حسن، لانه قد یقال، ځکه ویلی کي کله کله هذا حدیث صحیح الاسناد لیکن ولا یصح الحدیث، حدیث صحیح نه وي. کوم لکونی شاذ، حدیث بس شاذ وي لکه یو، او د ګوره توثیق د سند وشو لکه، او معللا یا به حدیث معلل پاک بس علت خفیه پکې موجود وي، او دلته ګوره تصحیح د سند اشلا، نو ځکه چې دا خبره لکه کمزوري ده. غیر علاوه د کن المصنف المعتمده منهم، هغه مصنفات چې هغه معتمده دي منهم د هغو نه په معنی لکه امام ترمذي شو، نسائی شو، دا علما اذا اقتصر على قوله، کله چې هغو کوتاهي وکړي په خپل قول باندې چې صحیح الاسناد ولم یذکر له علت قادحه، او اگر پر علت قادحه ذکر نه کړي ولم یقطع فیه، او دارنګ په کې عیب قطع هم نه لګي، فالظاهر منه الحکم، ظاهر دغه حکم دا دی بانه صحیح فی نفسه، دا فی نفسه شه دی صحیح دی. کوم ولی؟ ځکه لیانا ان عدم العلت والقادحه، ځکه علت نه کېدل والقادحه او دارنګ د قطعا د خرابي نه کېدلو، یعنی عدم د علت عدم د قطعه هو الاصل والظاهر، دغه اصل خبره د قاعده ده او دغه ظاهر دی. کذا ذکر ابن صلاح، دغه څه ذکر کړ دی ابن صلاح. وقال زین عراقی فی شرح الفیہ، وکذالک اغم ذکر کړي دارنګ نکتصر من قوله، کدو اختصار کا خپل قول نه حسن الاسناد ولم يعقبه بضعف، او دغه نه رستو ضعف را نړو، نو فهو اذن محکوم له، نو دا هم دغه رنګ چې دی از اذن محکوم له دی بالحسن، په حسن سره یعنی په حسن کېدل سره، داسې ویل دي. ګوره اوس بالفرد محاله بعض ګوره حدیث لکه اوس دلته یو روایت ته دیوی حدثنا مثال ما انفرد بی مسلم فی صحیح، تفرد پاک میں امام مسلم پاک صحیح کې روایت ولید بن مسلم حیث قال ولید حدثنا الاوزعی ان قتادہ انه كتب الیه یخبره عن انس بن مالک، چا خبر کې انس بن مالک انه حدثه، چا هغه بیان کړي قال هغه صلیت خلف النبی و ابي بکر و عمر و عثمان، ما د دې ټول وروسته موضوع کو فکان یستفتحون، دو به شروع کړه په الحمدلله رب العالمین سره، لا یذکرون بسم الله، نغو به ذکر نه کو، نه به ویل بسم الله الرحمن فی اول قران په اول قرات کې، ولا فی اخرها، نه په اخر کې. او بیا ګوره دا اوس ثم روا مسلم عقبه، د دې وروسته چې په عقب کې بیا مسلم دغه روایت راوړ دی، اذن روایت ولید نه، او غ بیا روایت کې دی اوزعی نه، بروم اوزعی دی، او دلته مو بیا اخبرني اسحاق بن عبد الله بن دلته سن بدل شو کې انه سمع انس یذکر ذلک، هغه ذکر د دې کولک. نو قال ابن صلاح وی په معرفت عنوان میں حدیث کې نفعلل قوم روایت اللفظ المذکور، نو تعلیل کړ دې علت بیان کړ دې هغه قوم د روایت لفظ مذکوره یې تصریح کړ د په نفي د قرات بسم الله سره، ولی لما راو الاکثرین ما قالوا فيه، ځکه چې کله هغه ولید الاکثرین له چې هغه بداوي نو فکان یستفتحون القرات، نو هغه شروع کو قرات په الحمدلله رب العالمین سره بغیر تعارض نه ذکر بسم الله تا. او هو الذي اتفق البخاری ومسلم، هغه شی چې په هغې باندې اتفاق کړی بخاري مسلم په اخراج باندې په صحیح کې، هغه دا روایت کړه ان من رواه باللفظ المذکور رواه بالمعنى،
چا چې په لفظ مذکور ذکر کړه روایت بالمعنی دی الذي وقع له نو ففهم من قوله مفهوم څه دغه قولنا وکانو یستبتون بالحمد لله انهم كانوا لا يبسملون نو دوه بسم الله نوی نو فراو نو هغه روایت کو علامه فهمه چې څنګه فهم کړي نو مطلب چا چې څنګه اوري دغه سوا او ذکر وکړو نشا سے وی حفظه معلم يحفظ الاخر د قبیل نه واخطا بیا خطا لن معنی دا ان سوره التي كان يفتتون بها هغه سوره چې هغه په ابتدا کې هغه سر کول سورت نه هغه فاتحه وا وليس في تعارض په دې کې تعارض ذکر د تسمیل نشتی اسو مستوفا هو ول عراقي بیا دا خبره پوره کړ د او عراقي په خپل حاشیه کې په مقدمه صلاح کې الکلام للتعلیل هذا الحسن وقال ابن صلاح وی په تمام تعلیل کې پیش لیکنه او وی بیا په خپل ولی ان المصنف معتمد منهم هغه مصنف معتمد دی هغه نه انما يطلق ذلك بعد الفحص اطلاق دی کې پس تفتیش نه ان انتفاع القادح د انتفاع قادح نه یعنی قطع چا